کوي دا منافقان دا الله سرا والذین آمنوا او دا کسانو سره چې مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم او دیدو کن کوي مگر د خپل ځانونو سره ګوردی کې کلام دائر کو بین النفی والاثبات وما يخدعون نفد الا انفسهم کی اثبات دے نو دا د اختصاص فائدہ ور کوي چې بس دای د ځان سره دوکه کوي نفی دا او ایجاب دے نو معنا ولا تحل عاقبه الخدع الا بهم را نازل بنشي غلط انجام د دوکي مگر پدوی ذکر یو محاوره دا وی من خدع من لا يخدع فانما يخدع نفسه من خدع من لا يخدع فانما يخدع نفسه سوک چې دوکا کوي دا غچا سره چې دوکا ور سره نشي کېده نو د ځان سره دوکا وکا لأن الخداع انما يكون مع من لا يعرف البواطن دوکا خدا غچا سره کیږي چې هغه د بواطنو نه خبر نه ده او کوم ذات چې د باطن نه خبر ده او تور سره د خپل خیال او ګمان مطابق دوکا کې نو دا د ځان سره دوکا ده وما يخدعون الا انفسهم او دوکن کوي دوی مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دای پوهیږي نه چې دای د خپل ځانونو سره دوکه کوي علماء لیکلی شعور ستوي دا لفظ به بار بار راځي او دا ما شعورون دې کې جمله حالیه ده ایو ما يخدعون الا انفسهم غیر شاعرین بذلک او دای دوکه نه کوي مگر د ځانونو سره پدا سے حال کی چدئی پدی پوہی گنا د ادراک د شعور معنا علماء کړي الادراک بالحواس الخمس الظاهرات شعور وی ادراک په حواس خمسه او ظاهر او سرا او کله شعور په معنا د علم امرازی وما يشعرون او حال دا دې چې دای پوهیږي نا یو بل ناکار خوی د منافقانو ذکر کوي فی قلوبهم مرض پزړونو د دوی کې مرض ده فزادهم الله مرضا دا فزادهم الله یا جمله خبریه دا زیات وی دوی لرا الله نورم بیماری یا فزادهم الله مرضا انشادا او جمله دعائیه دا زیاد دی کی دوی لرا اللہ بیماری ولهم عذاب علیم نو دوی د پار عذاب دے دردناک
بما كانوا يكذبون. دا با سببیه دا او ما مصدریه دا او فعل ناقص د دوام او استمرار د پاره ده. اے بسبب کذبهم بما كانوا يكذبون، فسبب د هغه چې دای دروغ وینکی دي. اے بتکذیبهم الرسل، د انبیاء ته د دروغ نسبت کوي. ګور دی آیات مبارکه کې وې د دې زړونو کې مرض ده. زړونو د دوی کې مرض ده. را مرض ده شک ده، نفاق ده. بعضی دریا لفظ ذکر کړي بیماری د دریاکاری. ریاکاری دا امام قرطبی وی والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. مرض دې کې عبارت دې مستعار دې هغه فساد لره چې د دوی په عقایدو کې دې. دا یاد الله په دین کې شک دې یا نفاق دے یا جہد دے انکار کئی یا تکذیب دے. شرح عقیدت الطحاویہ کی وئی چې مرض په دوه قسمه یا امراض د قلوب وئی په دوه قسمه ده. څو قسمه؟ ان امراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. یو ته مرض د شبهه وای د شک، دیم مرض د شهوت ته. او دواړه قرآن کی ذکر دي. ګور مرض د شهوت ذکر کړي سوره احزاب آیات دې 2 وَإِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. زنان اولوي که ضرورت یو د پردې نه خپل پردي سړي سره خبرې کوي نو داسې د نرمۍ او د ناز خبرې مکوي، ورنه تم به پیدا شي دا غسړي چې زړه کې مرض ده. مرض شهوت، دا مرض د شهوت قرآن ذکر کړی دی. او دې کې مرض دا د شبهه ده. دلته فی قلوبهم مرض، د دې زنو کې مرض ده د شبهه او د شک، د ریا او د نفاق. او دا مرض بل ځکه ذکر کړي. وګورئ سوره توبه یو لسمه پاره کې سوره توبه وګورئ او آیات وګورئ داغه 125 نمبر. دلتم مرض د شبهه واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. دې کې مرض د شبهه هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم مرض چې پزړونو کې مرض ده، اے نفاق ده، شک ده، فزادتهم رجسا نو زیات وی دوی لرضی او صورت نازلول گندگی الی رسهم سرد زړې گندګۍ د دوینا
وماتوا عمرکیږي دوی وهم کافرون او حال دا دې چې دای کافر وي مرګ راځي او دای په حالت د کفر کې وي شرع عقیدت الطحاویہ کی وای مرزونه خود ودی خناکار پکې کم ده وای دا مرض د شبهه ارد او من مرض الشهوه ځکه مرض د شهوت یرجى له الشفاء بقضاء الشهوه داغی د شفاء امید کی دیشی چې قضا د شهوت قضا وشي پورواله وشي او مرض الشبهه لا شفاء له الا لم يتداركه الله برحمته د شبهه د مرض شفا نشته ک الله په خپل رحمت کې راگیر نکی روي نن غاړي دل توي زړونو کې مرض ده اغاثه اللحفان کې دا علامه حافظ ابن قیم رحم الله یو دو جلد کتاب ده د دې په 113 صفحه کې وایي وَيَلْبَابُ الْعَاشِرُ فِي مَرَضِ الْقَلْبِ وَصِحَّتِهِ الکه رسو خبرې کوي ته پاسه ترشه تاسو تر پاسه ته په بیا دې ته نه کېلې انت کې شپ پاسه انت کې نه شپ انت کې نه ته وځه نه بدلې بچیا ها دې توجه کوي کنه ها کېږي وی لسم باب دے د زړه په بیماری او صحت کې دا وسنګ پته لګي چې بای زړه بیمار دی او زړه روغ دی دای فرمای هر یو اندام د اندامونو د بدن نه یو خاص کار لپاره پیدا شوی دی نو که دغه کار کیږي او دی کی استعمالیږي دا نخا علامه ده چې دا اندام دا درست دی او چې د څه لپاره پیدا دی کاغه کار پینې کیږي نو معلومه شو چې دا اندام بیمار دی لکه سترګې د نظر د پاره دی نو که نظر پینې لګي نو سترګو کی بیماری ده غوګونه دا اورېدو د پاره دي نو که اورېدل نکای نو دا اندامونه بیمار دي لاس د نیو د پاره ده خپې د تلو د پاره دي نو ګوره د زړه مقصد دی د الله معرفت او د الله طرف ته انابت او رجوع او د زړه مقصد دی د اخرت سوچ او فکر دو کزرشت خود الله د معرفت نه خالی دی الله طرف ته مینه نشتا د اخرت څخه سوچ فکر نشتا نو دا زړه بیمار دی دا زړه سره ځکه دې خود دې لپاره پیدا او چې د الله معرفت زیره دلته وای زړه چې د سره لپاره پیدا او چې د الله معرفت وای دا غي په کې شک دی او د ایمان په ځای پکې نفاق ده او د اخلاص په ځای پکې ریا ده حافظ ابن قیم رحم الله اغاثه اللحفان کې وی وبالجمله فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وی حاصل د کلام دا د صحیح زړه بسی چې د ټول کس الله طرف لره ټول سوچونه فکرونه ناس تفاستا ټول غمونو نه یو غم جوړ کړي چې هغه د الله د رضا او د مغفرت فکر دی ام محبت ټول د الله سره دی
فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له. وی پزړونو د دوی کې مرض دې، شک دې، نفاق دې، ریاکاری دا. فزادهم الله مرضا، یا دا جمله دعائیه دا. نو دې کې جواز دې چې ګوره داسې د دین دشمنانو ته خیر کول شي. زادهم الله شکا ونفاقا، زیاد دې کې دوی لره الله دا مرض. نګور آیات کی دلیل علی جواز الدعاء للمنافقین، ذکر دا الله مخلوقاتو کې ناکار مخلوق دے. یا فزادهم الله جمله خبریه وا، زیاد دی کیل زیات وی دوی لرا الله دا مرض. ذکر الله د شفاء او د علاج دی کتاب را لګلې، خدای هغه ته نزدیکی گنا. نو لا اله مرض نورم سوا کیږي، نورم مرض سوا کیږي. بعض علماء وایي زړونو کې مرض ده، ذکر بسکونهم الى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. زړونو کې مرض دې ځکه دنیا ته سکون حاصلای او دنیا سره ناجائز محبت دې او د آخرت نه غفلت دې او بالکل مخړول دي، بالکل مخړول دي. نګور زړونم بیماری کی دی آیات مونږ او تاسو لدا وې. د جنید رحم الله قول دې کې مفسرین ذکر کړي. وقال الجنید رحمه الله علل القلوب من اتباع الهوى كما ان علل الجوارح من مرض البدن. و اذا زړونو بیماری لګي د خواهشات او د تابعدارۍ نه، زړه ته بیماری لګي د الله او رسول نه باندې خود خپل خواهش او طبيعت باندې. و اذا اسمان د لاندې د زمکه د پاسا د خواهش نه لوی معبود د خلقو نشتا. اگر چې د خواهش معبود کله د عبادت شرک ترسي او کله ګناه ترسي، کله خلق د خواهش پسې په کفر او شرک کیږي، اکل گناهونه دی الله او رسول یو سوی خو دې د خواهش ملي. او افرئت من اتبع الهه هوا، هغه کس ته کتل چې د خپل طبیعت نه څه کړي الہ ځان ته جوړ کړي. الہ العالمین فرمائی د زړونو کې مرض دې، فزادهم الله مرضا. ها ته پښتو کې دا دوه معناګانې وکا کوم چې موږ کې تعالی و بچیا. ها یو تو کا یو بل شو کی، ها یو کا خپتیز، ها دا د کومه معنا وکا. ها تور په سیدا بل وکا بچیا. نه ته خو یو معنا وکا، دا خو دو کا کنه استاد په من کې څه فرق شو. رب له معنا ور یو جمله دعائیه ده، یو جمله صدا انشاء، یو جمله دعائیه انشائیه شو، خو دعائیه انشائیه شو کنه، او دوه جمله څه شو خبریه شو، چې د دواړو معنو په فرق پويږي. ولهم عذاب علیم، او دوی د پار عذاب د دردناک. علیم فعیل وزن دے، او وزن فعیل کله په معنا د فاعل راځي، کله په معنا د مفعول راځي. نو په معنا د فاعل له درد رسون کې ده، بعضی معنا کړي مولمن.
درد ورته رسول شوی لکه یو حدیث کې راغلی وای جهنم الله ته فریاد کو د جهنم حاجت روا مشکل کشا او خالق څوک دی وای ربي ای زما رب اکل بعضی بعضا بعض اندامونو می بعض لرو خړو نو رب کریم ورته اجازه کو جهنمونه دو قسم دی یو ګرم دی یو یخ دی و یو صاحب اوړي کې اخلا او بل صاحب پس کې اخلا په جمی کې نو دا اوړه د سا اثرات دی هغه تاسو وایي چې ګرمۍ د پاره خو نور اسباب وي نو دی یو شی د پاره اسباب کثیره جوړې دي شی د رسول الله دا سبب هم دی هغه تعالی ظاهرا سختاری بل شی بوي دی یو شی د پاره سوي اسباب ډېر جوړې دي شي او دا په جمی کې سخت یخنی د یخ جهنم د ساسدي اثرات دي د بازي علیم په معنا د مفعول غشته اگر چې دا معنا بازي علما خو خکړي نه علیم ولهم عذاب علیم او دوی د فارب وی عذاب دردناک بما كانوا یکذبون په سبب دا چې دای دروغ وای با سبب یوا ما مصدر یوا اے بسبب تکذیبهم اگر قران دا څه نه کوي چې بس شي کې صحیح بیانای د چاومو ولا غوږ نیولې وای دا عذاب علیم بد دروغ د وجلې نن خو دروغ ورته شو کوی نه کنا مولا طالب کوډوي ایو ټوکی مولا هغه مولا دي چې دروغ نو یا منبر د پاسه وای قران مخله پروتي اوای نو بل چاله بسګي قران درسم کوي دروغ وای نن تاسو ګور دي په لګورای زمون دا بنات ټول ووري دا د فائدې شیم د همول درد سر جوړيږي نو روزانه سکار کوي سګن چې مومینو په باترومونو کې خورځي بیا وای موږ نه کړي نو کې دې شي پیریان راځي د پیریان غوښه کړه راځي چې موږ سورې بقره وایو تاسو هغه راځوي بھائی چې سورې بقره ویل کېږي نو پیریان ني نو ګور قران تم ناسبیا به ویل مې نصیب نشو چرته پسلو کې یو کار والا جوړ شي دا ولې چې اوسره قران مو دروغم وای نو مدد ان قریب د جمع مدرسې باترومونه بن شي سچې مومن هغه کې زه حیران پدې چې کور کې کدا چې کول خو بیا مور پلار په یو سورې پس دا زنانه په پړو تړلې کنا یو ردی چې باتروم بند کړي وي بل ردی به چې دا خو جوړ وای دي ما کو کې څه فرق دی راشي سو کوي وی تړای بس ته چې مدرسې دراشي دې نیت باندې چې به دا نور خلک بم پریشان کو اکوې دروغ وای طالب لکړي دا کار وکړي منی وګوره دروغ گناه کبیره ده یو حدیث بتا سول مخه دراشي وی فلانه گناه وای چې مسلمان گناهګاری کوي با خو مؤمن چې وی دروغ بنوي پیګي په خبره باندې تاسو له پته چې دا شرک لوی ګناه ده وای دا په الله دروغ جوړول دي شرک لوی ګناه ده الله وای شریک می نشتا او مشرک وای اونا غټا فلانه او فلانه شریک دي وای بدعت ورپسې دویمه ګناو لیدا دا په پیغمبر دروغ جوړول دي وای کار خیر دې نبی ته خبرم نه نو دا دو ګناهونه نمبر وار یو بل پسې دیو جن خطرناک دي داغه اصل بنیاد د دروغ جوړول دروغ ګور پټو کو کوم سم ګناه دا اوس دغه شانم ګناه دا نن دی معاشره کې دا بازار والا لین دین والا وای چې دروغ نه وي نو وخت نه تیریږي او شریعت وای چې دروغ وي خور سره تباہ برباد کړي هر سره سکر تباہ برباد کړي دروغ بګور ټوکو کې نه وي نبی رحم السلام په یو کور کې ملماو احادیث مبارکاو کې راغلي دا غفور زنانه چې کوم کې نبی رحم السلام ملمه یو وړو کې بچی له وای راشه صدر کوم که تاسو خیال وي مور کله بچی ته وای ماشومی لور ته وای راشه صدر کو دا الله حبیب ولې سوال ورکې وی کجوري ورکو وی خبردار کما ماشوم لري وی چې راشه صدر کو مور دې نکل یو دروغ بدر باندې وری کړي شي او ماشوم له خدا سی ویل خطرناک پدی دي یو خبر دروغ در باندې ولی کله شول
بل د معشوم تربیت غلط شو او معشوم وایي چې زما د امور دروغ وایي ازما د افلار نکاح نیا دروغ وایي نو کدی دروغ کې څه فائدہ نه وي دی بولی وي نو هغه د معشوم والی نه دروغ لسکو دروغ ولې تیار کو دیو جن ګور دروغ نه ځان ساتل خاص کر چې قران تراغلی یې دې تناس یې نو دروغ نه وي علم به مولا نصیب کیږي دا مدرسه نه زمانہ نه بل دا خود شي نه کنا ټیک ده چې خدمت لپاره یو سره مقرر دا د ټولو کلمې والو ده قسم دې ته یو کافر راغی مونږه منې کوو د شریعت نه خلاف کوم مسجد نه به کافر نه منې کې الله دې موږ تاسو مسجد نبوي له بوزي اوبای التریاض الجنه ده ولته یو ستنی باندې لیکلي استوانه الافود دا کافر وفدونه چې براتل رسول الله بدل تکین او قسم دې په خپل به خدمت کولو دین په اخلاق او پیلاو شوی د کافر وفدونه براتل غستنه تسوي استوانه الافود دا کافر وفدونه براتل او د الله د حبيب هغه خصوصي وصیتونو کې یو دا وصیت هم ده ا خصوصي وصیتونو کې یو دا وصیت هم ده چې دا وفدونه راځي نو داسې به خدمت کوي لکه چې کو بلمانه چې مدینه منوره ته راځي او د دین په خاطر راغې نو خدمت به څنګه کوي چې څنګه زکو د الله حبيب په خپل خدمت کړي هغه خدمت او صحبت به خلق دومره متاثر کړ قسم دې کده دې صحبت نه بلا فکر سوچ سوکلاړي یا خو مسلمان شوه یا د اسلام بارکی فکر بل شوه چې دا خو یو دین دی څوک چې لغون ته د الله د حبيب په صحبت کې ناشته دوی اسلام وروړي یا د اسلام بارکی په سوچ فکر کې اخته شوه وګوره دروغ ډېر خطرناک شی دی وګوره دا یو حدیث کې راغلی دا حدیث سندن صحیح دی خو بعضی شان نزول ذکر کړي نو هغه واقعا علماء لیکلي سندن ضعیف ده وای ان الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا سړی ته دنیا آخرت او قبر کې نجات ورکړي او دروغ په دې درو وړو مقاماتو کې تباہ کړي د دې شان نزول علماء ذکر کړي خو روایت کې شارحین وای سندن څه شی ضعف ده وای دا الله حبیب ګره دا یو مسله دا او دا په دلایل یقینیو سره ثابت ده دیونو غټو حیواناتو پیژندو چې رسول الله علیه السلام د الله رسول دی اونو پیژندو د الله حبیب وای زو سمغه کانی پیژنم چې ما باندې مکه مکرمه کې سلام شول د الله حبیب ته دوی السلام علیک یا رسول الله نبوت نه ملاو نبوت نو ملاو کانو ورته سلام دی پتا سو یاد الله رسولا ونو پی جندو نو د الله حبیب صحرا کې روان دی اور پسې आवाज وشو یا رسول الله چې وی قتل سي صحیح نه کړ بیا आवाज وشو بیا چې وی قتل نو یو سو ورته आवाजونه کوي دونه د لاندې ښکاری ودره سوي نیولې پړې پکې چولې هغه زناور د الله حبیب ته یا رسول الله زما د دې غر په لمن کې بچی دی او د دې په ورکول وخت دی نو د الله حبیب ورته وي ته خو دې ښکاری نیولې نو د په ملکیت کې راغلي زه څنګه تا پریزم چې ته بچو لپاره ورکې نا ورته وي نه ضمانت میو ک بیا راځم څوکا پریزم ما ضمانت میو کا نو د الله حبیب د غاړې نه ورته پړې کولاو کو اپ منډو منډو لاړه تاریخ دام لیکلي بچو ته زر زر پيوس کوي د رسول الله په ضمانت کې راغلي کوئی بچو پریمس کوي چې ضمانت کې تاخير را دي واپس رااله تاریخی واقعات البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي د الله حبیب ورته بیا غاړه پړې ولا په غاړه کې اچي دي کې ښکاری راويخ چې وی قتل سید الکائنات ور سره رسول الله د راسته یې قربان کړي خو خیتاله مې درک سوید الله حبیب لور کا ای پران سوید خپل بچو له پي ور کوا
او یو جمله وي ان الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا سړی ته سکه نجات ورکړي اتا سب سوره توبه کې راشي ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صادقین سوق دي اصحاب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله عنه کعب ابن مالک رضی الله عنه وی عزت یو لوی غبن الله پر اشتیا او خلاص کړي او الله سره می وعده ده چې تر مرګ بسنو کو دروغ بنوا نن زموږ ټول معاملہ د مولا د طالب د عوام ټول په سره روانه ده په دروغ روانه ده نو مسله موږ دې کې روانه کړي خبره سميږي پر اشتیا او دنیا او آخرت رانیږي په دروغ باندې وی ولهم عذاب علیم ذید فاربوی عذاب دردناک بما كانوا یکذبون په سبب دا هغه چې دای دروغ وای د دای د دروغ په سبب دای د عذاب علیم وی الله دې موږ او تاسو ټول د دروغ نو ساتي بیا ګور دروغ اصل دروغي چې مسجد کې وي هاوای او چې قران دې مخه نه او چې راوته په علمي سفر کې تاسو دا سفر څومره مبارک سفر دی که تاسو قسم خورئ دا خبره درست نه کنه تاسو چې د کم ځای نه د قران د زده کړې لپاره راغلي ملائکه درته وزر غړولي هاوای الله د حبيب حدیث ده تاسو الله لاره کې دعاګانې قبلي کې خوچو خوې کوي کنه بھائی دعاګانې قبلي کې تاسو د ځان د امت په حق کې صبر خلق مولوي وې دعا وکي ځکه وي دې ټول ناس کومه تاسو ټول دروغ وای ها بھائی دا چې تشویج یو غنټه څوک دروغ وي اوس به تبرکات دعا وکړو ها بھائی ایو غنټه غیبت کو بیا اوس ور پسې دعا وکړو ځان د دې شیزونو نه بالکل پاک کړي دلته اهل علم یو مسله ذکر کړي اهل علم یو مسله ذکر کړي دا چې نبی علیہ السلام د منافقانو د دې قتل نه اولي بند او قتلول نه سره د دینه چې ته علم چې دا منافقان دي نو د الله حبيب چې سکړي او مطلب آئے کې فائدې نو خدای چې دا واوري یو قول دا د چې دې زکه نو وجل لانه لا يعلم حالهم احد سواه د دې د حال نه د پیغمبر علیه السلام نه بغیر نور مؤمنان نو خبر وقد اتفق العلماء ولا بکرة ابيهم د علماء په دې خبره اتفاق ده چې على ان القاضي لا يقتل بعلمه قاضي د قضا په عدالت ناشته خدای په خپل علم قتلول لکه یې دی په لګورای قاضي لا پتا ده چې دا قتل دی قاتل کړه خو گواهان نشته دی په خپل علم فیصله نه اوري دی په شریعت د گواهی نصاب برابر غل ولا راغله قاضي قتل چې د غلا کولا خو پاغه غل نه اقرار شتا او نه گواهان شتا په خپل علم به قاضي لاس پر کول حکم نه کوي اتفاق د علماء چې على ان القاضي لا يقتل بعلمه اپو شوی دی یو وجبانه د منافقان او حال بغیر د الله د حبیب نه بل چاته نو معلوم نو دی نور خلقو ته شکوک شبهات راتل چې دا خو سړی دا سړی خو موږ سره په جمع کې ولاړ دی کلمم وای او د خو بانګونه اقامتونه وای دا پیغمبر د قتلولو حکم وکړو نور خلق په شک او شبهه کې شي لکه نن موږ ټول دنیا په شکوکو کې چولې مسلمان راضي او مسلمان وجدي نو کافر وای موږ مسلمانانو لري خپل مرګ لري پرې موږ به سپریزي ها بھائی
وای خپل مرګري نه پریږي نو موږ به سپریږو خلق د اسلام نه یو رکاوټ ورته جوړ دی دویم قول دا دی او دا د شوافع علماء دی دی وی لأن الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل د شوافع مسلک دا دی وی زنديق هغه چالوي چې د کفر پټای او ایمان سرګندای نو دنه به د توبې مطالبه کیږي چې خدای وا قتلول نشي دا منافقانم په دې عقیده باندې زنادقو دای د قول مطابق یستتاب ولا یقتل درم وجدا دا وې دی وجنه نه وجل پدې کې مصلحت چې د خلکو زړونو کې الفت واچي او خلق د الله د حبیب نه متنفر نشي نو د دې وجنه د منافقان قتلول نو آیات کې وی زړونو کې مرض ده د علامه حافظ ابن قیم رحم الله یو جل مختصر کتاب د غزال نمو پیدا کو الفوائد د قران د آیاتونو سمبل غلري پیرلی دلتم د دې آیات بارکی وی 105 نمبر صفحه کې فی قلوبهم مرض حافظ سے فرمائی وی ګور زړونو تم بیماری لګي بیا وی ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب والبعد عن الله الله یو عذاب په یو بندن نظر علی گله دین لوی چې زړه ورته سخت بالکل خبر خیرت زنکدن د الله ملاقات د اعمال طول اډو را یادېږي نه نو الله وایي د دې زړونه سخت پټول عذابونو کې لوی عذاب سره زری سخت وي خلقت النار لاذابه القلوب القاسيه د جهنم اور پیدا کړي شوی دی چې دا سخت زړونه پیویلي کی او ابعد القلوب من الله القلب القاسي د ټول نه لری زړه د الله نه سخت زړه دی چې زړه سخت نه پچاره هم راځي نه پزان راځي بیا وی ودا قسل قلب زړه چې سخت شي نو پسترګو کې قحط راشي دین اوخ کنه تويږي دا کم سترګو نه چې اوخ کې تويږي نو زړه سخت نه دی بلکې نرم دی زړه چې سخت شي نو سترګو کې د اوخ کو تویدو قحط راشي او حافظ صاحب وای زړه په سلور خبرو سختيږي صوبانه حافظ ابن قیم رحم الله وای یو چې خوراک د حد نه سیوا کې خوب دې د حد نه سیوا کو خبرې دې سیوا کې خلکو سره سه بیسا اختلاط کې دا سلور وړو کې رښتا نه کنه بھائی یو پکې دشتا بھائی خوراک دې سیوا کو د حد نه اسکاک دې سیوا کو خبرې نو خبرې خو طلباء او طالبات ټوکای نه بیا زنانه خو بالکل خبرې نه کوي نو کلام سره زړه سختي نو ګور زړه ته بیماری لګي لکه بدن ته بیماری لګي شفا بسی و شفاؤه فی التوبه والحمیه رړ بیمار دے نو شفای په توبه کې دا او شفای په تقوا کې دا ادا دواړه ګور کله دوايي د بیماری لپاره وی خو ترخوي نو سړی ورته کار جوړني توبه ترخه او دا تقوا ترخه لګي نو هغه دوايي سوکس کینا
زړه ته زنګ لګي لکه څنګه چې آینه اوس په ته زنګ لګي او دا زنګ چې لري کیږي په ذکر او تلاوت زړه بربندېږي لکه بدن چې بربندېږي او د زینت جامع تقوا دي زړه وګ کیږي او تګ کیږي لکه بدن چې وګ کیږي او تګ کیږي وګوره زړم بیماریږي لکه څنګه بدن ته بیماری لګي بدن ته څنګه بیماری لګي دلتم فرمای زړونو د دوی کې مرض ده نو زیاتوی دوی لر الله دا مرض د دوی یا زیاد دی کی الله دوی تدا مرض د دوی ولهم عذاب الیم او دوی د پار عذاب د دردناک بما كانوا یکذبون په سبب د هغه چې دی دروغ وایي په سبب د دروغ د دوی واذا قيل لهم كلچويل شدويتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پس مکه قالوا ندى منافقان واي انما نحن مصلحون بیشک منخ اصلاح کون کیو لفظ فساد راغله فساد ستوي امام نصفی په تفسیر مدارک کې وایي والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به د فساد سمانا دا خروج الشيء عن حال استقامته راوتل د شیدی د اغه د حال د استقامتنا وکونه منتفعا به او دین روت چوس په فائدہ نه حاصلېږي امام قرطبی وی الفساد ضد الصلاح فساد ستوي د صلاح ضد ده او حقیقت د فساد سره امام قرطبی وی العدول عن الاستقامه الى ضدها مائل کې دل د استقامت نا اغه ضد د استقامت تا عدل تا ګور د منافقانو ته وې زمکه کې فساد مکوي زمکه کې فساد سره کفر مکوي د کافر سره دوستی مکوي خلق د ایمان او د نبی علیہ السلام او د قران نه تسنس کوي ما فساد سمانا شو ها بھائی څه شو وایا ها اے فساد معنا څه شو د فساد معنا د امام قرطبی وای لا تفسدوا في الارض بالكفر وموالات اهله وتفريق الناس عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران فساد ستوي فساد ستوي بای کفر مکوي د کافر سره دوستی مکوي او خلق د نبی علیہ السلام قران نه متنفر کوي ما زمکا کی اصلاح راضی په ایمان او پنی کو اعمالو او کفر سره د کافر دوستۍ سره یو سره د کافر سره د مسلمانانو مقابله کی دوستی ده د پزمکا کې فساد پیدا وای خلق د قران او د نبی علیہ السلام نه متنفر کړي وګوره فساد نه مراد کفر او عمل بالمعصیت شو امام ابو العالیہ قول دې کې مفسرین ذکر کړي لا تفسدوا فی الارض پزمکه کې د الله نافرمانی مکوئ دا الله نافرمانی چې څوک په کومه مرتبه کې کوي د پزمکه کې فساد پیدا وایي
د الله نافرمانی چې په کومه مرتبه کې سوکای نو دې پزمکه کې فساد راوړي. ابن کثیر وای وکانا فسادهم ذلك معصیه الله، دې فساد سود الله نافرمانی، لانه من عصى الله في الارض او امر بمعصيته فقد افسد في الارض. چا چې پزمکه کې نافرمانیو کا یا د نافرمانی حکم یو کو نو د پزمکه کې فساد پیلاو کو. ځکه زمکه کې صلاح راضی پتواعت سرا، زمکه کې صلاح راضی دا پتواعت سرا. کله چې ویلې شي دوی تا فساد مکوي پزمکه کې، اے فساد مکه کې مکوي، ګناه مکوي، د ګناه حکم مکوي، شرک مکوي، کفر مکوي، نور گناہ کبائر او بدعات او د الله او د رسول مخالفت مکوي. قالوا نوایدا منافقان انما نحن مصلحون، وای بیشک مونږ اصلاح کوو. فساد ته نوم د سکه خو د اصلاح کې خو اې دې ته بوویل شول چې تاسو خو د کافرو سره دوستی د منافقانو لا، او الله خو سمره آیاتونو کې ویلي چې د مؤمن دوستی به د کافرو سره دی. ځکه دې په لګوري یو ته ول دشمن وي، یو دی ورته پلار نیکه دشمن وي، نو استا خیر خوا کې دی شي. او چې الله وای دشمنان دي، الله سوې الله وای کافر اے ایمان والو تاسو دشمنان دي. نو دې منافقانو به یره مون کافر سره دوستی نه کو، مونږ د مؤمنانو د دوی په منځ کې صلح کوو. دا دای سره چې مونږ مدارات کوو، مینا کوو، نو دا مونږ مسلمانانو دې را یو ځای کوو، او دا اهلی کتاب او مؤمنان را یو ځای کوو. ورته ته اصلاح وي، الله ورته فساد وي، ادای د کافرو دوستۍ ته اصلاح وي. دوی د کافرو د دوستۍ ته اصلاح وي. وای دی انما نحن مصلحون، بیشک موږ اصلاح کوونکیو. اگر الله د فساد نه منو کا جنت لبا اغه سوغزی چې دا اغه فساد خو کوي نه بلکې د فساد اراده نشته. سوق چې فساد کوي یا اراده دا وغیل خواري کوي جنت دا غزه نه ده. وګورئ شلم فارق کی سوره قصص، شلم فارق کی وګورئ سوره قصص او آیات وګورئ دا غي دریاتیا یم نمبر آیات وګورئ. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلک الدار الاخرت دغکور دا آخرت چی جنت دے، نجعلها گرزو منگ دا کور دا آخرت، للذین دا حق کسانو دا پارا لا یریدون علوا چی غی ارادن لرید ستکبر فی الارض پزمکا کی، ولا فساد او نید فساد را دشتا. وګوره جنت د چا زیده هغه خو متکبرین خود ندی چې ارادم د تکبر نشتا، او جنت د چا زیده چې هغه خو فساد خلد نه کوي، مفسدین ندی بلکې پزړه کې د فساد ارادم نشتا. چې د چاوینه د ناحقی توی کی، د چا مال دیو چیړي، د الله او د رسول نا فرمانی دیو کی،
والعاقبة للمتقين او اخیری د خیر او کامیابی انجام د تقوا دارو د پار دے. دا آیات و عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې وفات کیدو د دې آیات ورد کولو د دې په ویلو کې روح د بدن نوته. تلک الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. امون له وظیفه پکار نکنا هر سو ګورم ہوتا سټول د جنت مطالبه کوي. جنت د چا زیره چې څوک د تکبر او د لوی اراده نه لري. جنت د چا زیره څوک چې د فساد اراده نه لري. او جنت د چا زیره والعاقبۃ للمتقین. اخیری غور انجام د پرزګارو د پار دے. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا آیات مبارکه ورد کولو روح د بدن نوتو. حدیث سره سلف جړل لو خلق د دې آیات ورد کړي او دا آیات دم د جړاوي ګور جنت د چا زیره. دا بالکل د ځان کتل دي چې ز پکې ما کني ما وای جنت دا غچا زیره چې ني پزړه کې غرور او تکبر شتا او ني ورته اراده شتا. او جنت د چا زیره نخ فساد کوي ني ورته اراده شتا. نه فساد کوي او ني ورته اراده شتا. الا خبر شي انهم بشکدا منافقان هم المفسدون دوید فساد کون کی. الا خبر شئی انهم بشکدا منافقان هم المفسدون هم دوید فساد کون کی. دے خود کافر سره تعلق دے او دے او یرز مسلمانانو د دوی په منځ کې صلح کو. وای ګره مفسدم دغه منافق دے چې په خلق کلمه وای او د زړه جوړ ټول د کافر سره دے دوستی دا غي سره دا ولکن لا يشعرون لیکن دای پوهیږي. دیر سویات کی یو بل نقصان ذکر کئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچوئے لشدی منافقانو تا آمنوا ایمان روڑی کما آمن الناسو لکا سنگ چی ایمان روڑ دے نور خلقو. قالو ندئی پا جواب کی وائی انؤمنو آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړ دی بي وقفو. الا خبر شي انهم بشکدا منافقان هم السفهاء هم ذی بي وقف دی ولكن لا يعلمون لیکن دای پوهیږي نا. ای بي وقف دی خو په خپل بي وقفتوب نه پوهیږي. د یو بل داغی ناکار خو ذکر کو. منافقان ته ویل شل ایمان روړی کما من الناس لکه دی نور خلق ایمان روړی دی وی الا یعذ بالله دا خو بي وقف دی. کما آمن الناس کے سوک مراد دی. او دا کما آمن الناس کے دا کاف کما کے دا لفظ کاف پا موضع النصب کے دے ذکر دا صفت دے دی او مصدر محذوفہ ور تقدیر دا آیات دا سرے آمینو ایمانا
مثل ایمان الناس آمنوا ایمانا کما مثل ایمان الناس او دا ما پکې مصدریه ده نګورا تقدیر د آیات مورګ امنو ایمانا مشابه لایمان الناس او ما پکې کافکه دیمشي نو معنا به داسي شي حققوا ایمانکم کما تحقق ایمان الناس خپل ایمان داسې مضبوط کړئ لکه دې خلق ایمان چې اخلاص وی پکې نفاق پکې نوي امام رازی رحم الله وی ایمانا مقرونا بالاخلاص بعیدا عن النفاق دا الناس نه مراد رسول الله علیه السلام دے ومن معه من المؤمنین مطلقا لقد ابن عباس رضی اللہ عنہ قول دے امام روح المانی ذکر کرے الناس نے مراد سوق دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن معه من المؤمنین مطلقا دا مومنان پکې ذکر کل او ګور دې ته الناس وې توجه ولا اغه الناس په دې صحابه او په نبی رسول سلام کې را بن کړ وې دین اپل غزان تاسو کناس وې او دا غید الله د حبیب او صحابه غنته عقیده او عمل نه دي نو دا الناس نه خارج دي دا الناس نه سدي دا غې نه خارج دي چې ورتار سنوم کې دی وای په الناس کې ندي الناس کی دا خلق ذکر کل الناس کی غی ذکر کل نګور د آیات معنا موردا وی ایمان راړی د خلقو دی ایمان غونته خلقو نه سوق مرادو اوای نبی رسول الله او اصحاب د رسول الله علیه السلام نو موږ تاسو نو ایمان راړی خود صحابه غونته نو معیار حق شل کنه شول اوای ایمان راړه خو څنګه چې داسې پکې اخلاص وی لکه د صحابه ایمان راوړه څنګه چې داسې د منافقت او د ریا نه پاک وی لکه د صحابه کرام ایمان زمونږ دا علما وی صحابه معیار د حق دی صحابه کرام معیار د حق دی او دا مسله قران کې ډېرو ځایونو کې ذکر دا د دې واره کې اوسو آیاتونو ګورئ اوای وګورئ رسو سورہ بقره کې مرাজি پارچ کله ختميږي اولا آیات مبارک وګورئ د سورہ بقره یوصل ودیر شم نمبر آیات ګورئ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا کی ایمان روڑو دوی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَمِثل داغ چتاسو ایمان روڑے پاگے آمنتم کی خطاب اولنی مخاطبین سوک دی اصحاب در رسول اللہ علیہ السلام او آیات کې علماء کرامو یو دو توجیهات کړي بمثل ما آمنتم به دو توجیهات دي چې پاره باندې خبره مخه لراش دابا ګور زائد دا بمثلی کې او دا مثل صفت دې یو مصدر محذوف نګور چې با زائد شی او مثل صفت شی د مصدر محذوفا نو تقدیر د کلام دا سه شو فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم ابای
ایمان راړو استاسو دی ایمان غنته فقد اهتدوا یو توجی آیات کې دا او دی به کې دا ضمیر راجع دی الله ته یا قران ته یا نبی علیہ السلام ته او دویمه توجی آیات کې دا چې ما مصدریه دا ما صدا مصدریه دا او دا د مثلو لفظ دیږي کې زائد ده نګور تقدیر د آیات دا شو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به مثلو لفظ زائد شو ما موصول شوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به کی ایمان راړو پاغسو چتا سو ایمان روړې پاغه فقد اهتدوا نو دیلار مندا وګور اولی توجیبانه تاسو کو د ایمان راوړو خو تاسو د ایمان سره پاغه کې مماثلت او تصدیق یو کو او په تصدیق تاسو د تصدیق سره مماثلت نظرت مماثلت واقع شوه د بین الایمانین فقد اهتدوا نلار مندا د چا ایمان کد صحابه غنته پکې اخلاص ته نفاق او ریا نشته نلار مندا وان تولوا کواوري دلوی ایمان روړې خود الله د پیغمبر د مرګرو صحابه غنته نه ده فانما هم فی شقاق بیشک دای په مخالفت کې دي وګوره دی آیات مبارکه کې دا خبره ذکر کوي چې صحابه معیار د حق ده وګوره تاسو سوره توبه آیات سلم نمبر سوره توبه کې وګورئ آیات دې سلم نمبر یولسم پاری ابتدا دا سلم نمبر آیات وګورئ چې د صحابه او د تابعداري پس د تلو مونږ ته څومره فضیلت او حکم نه والسابقون الاولون والسابقون مخکی دن کی مانتا الاولون لمبنی من المهاجرین والانصار د مهاجرین وانصارنا والذین اتبعوهم باحسان اوغ خلق چروان شوی دی د مهاجرین وانصار پسې بإحسان بإحسان في القول یو معنا علماء دا کړی او بإحسان بأعمالهم الحسنه روان شوی دي د مهاجرین او انصار پسې خلص سنبال خوځي بإحسان في القول غاډي وډي نوي اي پسې خله صفا سترا دانا چې دینیم دای نزدکو او ورپسې ګډې وډم وای یا به احسان دای پنی کو اعمالو کې رضی الله عنهم ورضوا عنه راضی بی الله دا غوینا و غیب راضی د الله نا وګوره رست خلق به ال کامیابیږي چې صحابه په سيزي خخلم سنبال دا بإحسان في القول درست خلقنا الله تعالی راضی کیږي چې دای د صحابه پسې روان دي خوخله سنبال دا او دای پنی کو اعمالو کې پسیږي ځکه ځنې کارونه الله دای نه سرګن کړو دي په مکملولو هغه وخت کې غلا شوی و نو لاس دې پرې کړو موږ تاسو له خو لکه چا غلاو کنو د غل لاس په قبضه نه پرې کې
او هغه وخت کې ګور رجم او ਸੰسار امراغلې درې امراغلې الله په دین سکولو دین په مکملولو د تعالی نه وای چې هغه وخت کې غلاس او لاس پرې کړو تعالی وسنګ پته لګیدا تم لګا غلا او کچې په روان شي نو پوښوي د به احسان په معنا باندې په خیستو اعمالو کې روان شه الله چې دین پای مکملولو سکارونه تکړي رستو متب د لاس د پریکولو طریقه سمالومه دا کاغه وخت کې دا دین الله مکملولنا د لعان مسله ومنت څنګه سرګندې دا کپای راغله نوې دارنګي د حد قذف مسله وسنګ سرګندې دا کچره هغه وخت کې شوه نوې دارنګ وګورئ آیات د سوره حشر صحابه کرام رضی الله عنهم معیار د حق دی لسم آیات وګورئ د اتشتمه پاره لسم آیات مبارک وګورئ سوره حشر وګورئ والذین جاءوا من بعدهم ورب مخی الله د مهاجرین د انصارو ذکر خیر کړي او د عبارت فیصلم او رول ګر مخی اتم آیات کې ذکر د مهاجرینو اتم آیات کې څه ذکر دی سوره حشر کې التا اتم آیات کې ویل للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون دې په لګورې توجه مو دا ویخه عرش والا چې د چا صفت کوي نو دا کمال خلق وی کنوي دا الله د حبیب مرګري د مهاجرین عرش والے موږ تاسو له صفات ذکر کړي للفقراء دا مال فید پار د فقراء دې کم فقراء المهاجرین چې مهاجرین دي ور وطن ورسي د الله او د رسول په محبت قربان کړي الذين ها مهاجرین اخرجوا من ديارهم را شړلی شوی دی را استلی شوی دی د خپل کورونو نا و اموالهم او د خپل مالونو نا یبتغون فضلا من الله ورضوانا لټوی دی مهربانی د الله د طرف نا او رضا ونګي وينصرون الله ورسوله او دا مهاجرین د الله د دین او د الله د رسول مدد کوي او د رب فیصله دا اولئک هم الصادقون دا کامل او مکمل رښتینی دي اگر قرآن آیاتونه وټول یو بل سره تړي و یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین چا سره مرګ شه اولائک هم الصادقون مونږ دای سره مرګري شي د دای د نقش قدم پسې زئی اگر دې کې بلا استثناء وای سو کې اعتبار کل چې فلانه مهاجر دی او فلانه نه دی اے عرش والا وای سمر مهاجرین دی بلا استثناء اولائک هم الصادقون دیو جنې او مسله واوري د صحابه د پیجندو د فارمون تاریخ ته محتاج نیو عرش والا خپل کتاب کې د ذکر کړي او د الله حبیب په حدیثو کې دا غي ذکر کړي صحابه کې پیجنې په قران او سنت کې پیجنې تاریخ دشمنانو لیکلې او غي بدنام کړي دي اوای یو صفات ځان کې راولې بھائی الله مولوی عالمان او عالمات کا ابای ہر کتاب کې خطا وی ابای هر کتاب کې سره او هر څومره کلوی نه لوی د خصه عیبونه به پکې
نو د چا د عیبونو خطایانو پسې بنه کېږي بلکې دعا ورته کوي ځکه خطا نه پاک صرف د الله کتاب دی بعض خلک علم کی وای فلانی کتاب دا ذکر یو ګره قران دا وای دې دا وای نو دی په لګورای تاسو لوا که ز په یو دین عمل کوم او بل مسلمان په قبر کې بدنامو او شرمو ایمان سره وای قران مو مخه لري او د الله کور کې دا د دین کار کوم که دین لړوم تاسو لوا ها دا د دین لړوم لکه د باز خلکو عادت دار وای باز خلکو طبیعت د بچ غلطي وي بچ ټول بدن کې په ګنده ځای کې دي ټول بدن صفا سوتره خود پکې هغه چې کوم ځای کې نه کایدا او ګند د باز خلکو خوې د بچانو غلطي د دې وای ګور ما په دې حدیث عمل وکړو افلانه فقيه خدا سی وای نو ته په دې حدیث عمل وکړه نو داغه د شرمولو سره دې سکار دی دا د الله په غضب کا کړ شوی کوئی کوي په خبره وایي کته په دې حدیث عمل کړي وي هغه دې نه کوله اتا ځانوي چې فلانی کتاب خدا سی ویلی فلانی دا سی ویلی اے په حدیث عمل وکړه نو مړاو ژوندۍ شرمې سلا چې پوښوي چې دې نو به د دې خې او مقصد د مخکینو علماو نه د خلکو ورته ورولي دا چې کتاب شته چې د بندوي خطاب پکې نه وي نه وای د بنده کتاب چې وی خطاب پکې وي ځکه دا بشر وای دې ته چې د په لیکلو کې هم خطا وي د په وینا کې هم خطا وي نو تبا غسمه خبره راخلی او هغه خطا لپاره ورله دعا وکړي چې بشر دې الله دې ورله معافي وکړي او کته وي چې بد پسې شوي دا یو مصیبت ته څوک چې موقته توجه ولا چې د ځان نه دی مخ کې علما او پسې لګیا دي پوښي چې الله په غضب کا کړ دې اته سره کدا زمونږ نه مخ کې صدای کې زمونږ استادان او د علما نه وي دا دین او حیا به موږ له چاره رسولې دای په واسطه را رسېدل کې چا په واسطه کدا غي د مخ کې نه وي کدا غي د مخ کې نه وي د دې خلکو موږ سره څومره احسان دی چې په خپل وینو او قربانو دا دین موږ او تاسو لېخه نو زمونږ ګورک په دین روانو نو الله له بجولې غړو چې الله ته ولا بخنه وکي الله ته خطایا نه معاف کړي اګه موږ داسې کوم چراغله رستوي ا د خپل عبادت په ځای بس کتاب کې فلانی دا کړی فلانی دا کړی ګور عربو لمام دا وای کله داسې وایا خو چې طالبانو له درس کې رالل کتاب وي یره اهل علم لیکلي چې دا خبره خطا ده الله دې د مصنف قبر سکی د نور نه دې ډک کی اچون کې دا کتابونه چې به پخوانی دي کله دا د اجتهاد مرتبه ته رسیدلی کدی خطا شویم دی او اجر الله ورکړي سکی مجتهد ته خطا شو نوم سره یو اجر الله رب العزت ورکړي نو ګوره کله مدزان ندی مخ کې پسې لګیا شوی نو پوښی چې الله په قهر او غضب سي الله دې مونږ په خپل قهر او غضب نه کړای نو دې کې د صحابه کرامو ورته مهاجرین مبارک وي اولئک هم الصادقون دې کې موږ بعضه پټکارو سر دي ناغه د ځان غم نشته او صحابو کې کراو کوټه ګوري او بھائی یک ځان کې کرا کو پزان باندې کتاب لیکل وي چې په صحابه یې لیکي کړه او بھائی تاسو هم چې لیکل کوي پزان لیکي چې ما کې دا عیبونه دي او دا الله لذي کې که ژوندې مبراله دعا کوي اکبر شومم کوي نو دې راغې اغه خلق چې د الله رحمت لره رسیدلې ولې تعریف کوي وربه اور پسید انصار ذکر دې وی والذین تبوؤوا الدار اغه خلق چې زیدی ولید په دار په مدینه منوره کې د مدینی په نومونو کې او نوم د الدار والایمان او د مدینی نومونو کې او نوم د دار الایمان مدینه سره دې ته وی دار السنه او دار الایمان ابي اخر زمانہ کې خو بسي الله حبيب وی ان الدين لا يعرض الى الحجاز او الى المدينه كما تعرض الحيه الى جحرها
و اخره زمانہ کې به دا دین بیا حجاز مقدس او حرمین تراغون شي وی لکه مار د سوراخ نه وروته اټوله دنیا کې چکر واره بیا چرته راځي بیا خپل سوراخ راغی د تمام دنیا ته د حیا د کوم ځای نه راغلی د مدینه منورې نه راغلی ایمان اسلام حیا شفقت مینا محبت دا په اخر کې سوي هم یو مرګره دی امي غوړي رو خيار دی دا غمانه مسلې ته پوښو کی بیا مې بچی نه وکی ويره د مدینه په جواب باندې ډېر مطمئن ځکه چې پیغمبر ویلي چې اخر کې بدیل چته راځي ان الدين لا يعرض الى الحجاز الى المدينه كما تعرض الحيه الى جحرها د دې یو نوم د دار الایمان دار السنه من قبلهم مخکد دوینا یحبون من هاجر الیهم من ساتی دا چا سره چې هجرت کوي دویتا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا نمومی پخپل سینو کس تنگی مما لا سنو چې مهاجرین لور کړشي ويبثرون على انفسهم ورکای پخپل ځانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کوي پدې انصار سخت لگا ومن یوق شح نفسه ارغ سوق چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفسنا فاولائک هم المفلحون وإذا کامل او مکمل کامیاب دي اور پیغمبر گواہی کړي د وفات نه مخکي وینصار چې کوم حق نه پورا کو د الله او د اسلام سره عددی حق صفات دی اب الله آخرت کې ورکه سو کوئی رسول الله علیہ السلام وینصار چې کوم حق نه سکو هغه تر سره کو تاسو ته د احد په واقعیا کې راشي احد کې زیات شهیدان انصار دي مهاجرین کم اهل الملک دا یو عملی ثبوت دی چې دا الله حبیب مون خو وعده کړی چې لکه د ځان او د بچو غونته بستا حفاظت کو زمونږ د شهداو د لاشونو ډیری جوړې دي شي خوستاو اختلاسو کې ضرر نشي رسوله په وخت کې د سوار د شهداو ډیری پراته دي او یو واقعیا بدر تراشی سعد بن الربیع رضی الله عنه ور دي وخت کې دا فکر دی او امانت او هغه عهد ورته مخه لري نبی رسول الله په زخمونو کې لیت پیت پروت دی ویني بهيږي یو صحابي ته وی لاړ شه د سعد بن الربيع سحال چې شهیدانو کې ده اکه په زخمیانو کې ده دا صحابي راغی وی نیک بخ په دې وخت کې د رسول الله را یاد چې د شهدا او ډیری پراته دي خپل تی وینه وي دا غلا سوچت کو بس خیر وسلګو کې وای دا الله حبیب وای حال څنګه ده وای دې خپل حال د جنت ګورم یا صحابي ور سره ایثار شو ور ځکه شور ورته وای ما سره به ایثار دیګا کتا سو مدینی والو کې سا غړیږي او د رسول الله یو وخت چا هزار کو یو لوی امانت لمو غور کړي یو لوی امانت مو پسر کړي شابه ما سره به ایثار دیګا نو الله وی فاولائک هم المفلحون ورته انصار مهاجرین مسله خو حل شو او چا حل کا بای چا حل کا یو بارک وی اولائک هم الصادقون اوس غم د رستنو ده نو ګور د رستنو بارک سے شرطونه لګئی والذین جاءوا من بعدهم هغه خلق چراغلی دی پس د دی انصار و مهاجریننا یقولون دیوائی ربنا اغفر لنا اے زمونگ رب بخنو کی مونگتا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان او زمونگ رونو حق کسانو تا چغی ایمان تا زمونگ نڑوان دی شوی دی ولا تجعل فی قلوبنا غلا مگر زه زمونږ زړونو کې کینا او حسد للذین آمنوا ها کسانو سره چې مؤمنان دي
رستو خلق بال مرګري کیږي چې صحابه د پاره د خیر جولای غړای نو الله د دعا حکم کړي وای دی رال بدر دې شروع کې کرو حافظ دی او کو نور شوق دی الله سو حکم کړي دارستو خلق کد مهاجرین او انصار سره یو ځکه دل غواړي نو دی وای ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دارنګه سوره فتح وګورئ د صحابه شان وګورئ او غي معیار د حق دی وی ګورئ سوره فتح شپږشتمه پارا کې راځي داغي آیات وګورئ یو تلسم نمبر آیات وګورئ اتلسم نمبر آیات وګورئ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عرش والا د خلق صفاتنا کوي او غي د الله د حبيب په صحبت با برکت رنگ شوي دي لقد رضي الله بشک راضي شوي دي الله عن المؤمنين اګور د ایمان ذکر څوک کوي عرش والا کوي نو دې راغو یا منافقان ظاهر کې مرګري خو باطن کې سنو ها الله او الله راضي شوه دې د مؤمنانو دا کوم مؤمنان اذ يبايعونك تحت الشجره کله چې بیعت کړو تاسو سره حبيب دون دلاندې فعلم ما في قلوبهم ایس عجیب کتاب دے دا تر قیامت پورې ده کنه الله لپاره و چې دا څه بد نصیب برازي چې زما د نبی د صحابه په سیبوي چې ظاهر کې مرګریو او باطن کې نو شریعت ظاهر لګوري خو دې کې د صحابه د زړه حلم وای فعلم ما في قلوبهم الله لپاره و دا غصدق او دا هغه اخلاص فی قلوبهم چې د دې پزړونو کې فعلم ما من الصدق والاخلاص فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم علیګلو الله آرام او سکون پاوی واثابهم فبدلکی ورکړو غویتا فتحا قریبا فتح نزدې اتا سولو چې د چا صفت قران کې وی او په تورات او انجیل کې مو او څوک غیله بد نظر باندې ګوري نو دا بد نصیب ده کنا وګورئ تاسو د دې سورۃ یو کم دیرشم نمبر آیات الله تعریف کوي د خپل پیغمبر د مرګرو محمد رسول الله محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې رسول د الله له والذین معه هغه کسان چې د دوی سره مرګري دي اشداء علی الکفار سخت د کفار مقابله کې رحماء بینهم اپ خپل منس کې پیوبل رحم کوي انن خبر الټه شوی اوای مخفله کې یو بل تکړه یو کافر له مسله و یو سړی باس ساتلو اډه خواري پیو کا چې په دې بخکار کوم چې پرې به خو به کور چرګوډي را دی ور نن مسلمان نه دا جوړ شوی بھائی باز دې په مسلمان ور خوشی شو باز ساتلې او ډېر خواریو کنه چې پرې به خو چخکار براړي او کورا چرګان مرګان ټول سکل ټول ویرونی ول نن ګور خبره الټا ده الله ويشد على الكفار سخدید کفار مقابله کی رحماء بینهم اپ خپل منس کی او بل سره رحم دے
رب دا غید رکوع د سجدی صفت کوي عرش علوی وې د دې رکوع کړي او کته د پیغمبر د مرګورو سجده کړي او کته تراهم رکعا سجدا وینه بدای رکوع کونکی او سجده کونکی نو کله کله سره رکوع کوي رکوع مونږم کو سجده مونږم کو خړلکه مو سو دنیا غټه کړي ويبتغون فضلا من الله ورضوانا پدې سجدو رکوع کې نیت سره لټوي فضل د الله او رضا ونګي سیماهم فی وجوههم نخید دوی د دې په مخونو کې من اثر السجود دید نخود سجدونا علماء لیکلي وې د تهجد یو نور وی پدې مخ کې کم مسلمان ناری نه زنانا چې په تهجد پابندي کوي د مخ کې د تهجد یو نور وی ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل ویلک قران څنګه صفات بیانای نو داسې مثال او صفت د دیو په تورات کې او دغه مثال په انجیل کې آسمانی کتابونه د تعریف نه ډکري کله الله ناراض شي نو هغه چا پسې زموږ د عجب روزي چې عرش والے څه کوي صفات بیانای او تورات او انجیل او قران دا غید صفات نه ډک دي ایو مثلا علماء لیکلي وای کومو کتل نو قران کې تقریبا د 290 تر 200 پورې آیاتونه دي چې پاغه کې صرف د صحابه کرامو تعریف کوي عرش والا تاسو کې وسو کو لټای وای ترجمه غوانه خو پوي کوي کنه نو یو ځل پکې دا لټوي د 790 تر 100 پورې 800 پورې دغه دي آیاتونه دي التسره الت صرف دیتا ویولائک علی هدم من ربهم واولائک هم المفلحون یوهم دایات شو سورہ فاتحہ کی وی الذین انعمت علیہم ورالتم وی بیا ور پسی وی واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس نو دا الله د پاردا یا سنم چتولټوي اشتا زدی بلګوري وی خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصد والسرير ساری جزرا وتم وګوره زنانو دار علی ګلی تاسو کې یو داسې چړې نشته چې هغه پرونه یا څه لیکلي کې چالي کلی ها بھائی ورای دا در علی ګلی دې پر وګوره او دی یو معصومه دمر خواري کړي پرون موږ د ختم نبوت د بارکه آیاتونه دا کوي د دې کمال کړي اگر چې قتل بغواړي باندې دریاتیا آیاتونه راځه پکړي سورہ اتا سو بھائی ها نو کله ناکله چې را باندې خلک سړي چاته لوګي کول ہے بھائی لوګي کول غواړي دی باز خلکو تا بھائی بلکې او سامره لوي بچي چې باز زنانه د درس پني ټوري نوې پني ټي آیاتونه را لګي دغه خبره باندې بعضی زنانه چې نشي را رسیدې نو پرون موږ چې کومه مطالبه کړې و تاسو کې چا کړی یا وای اردا موږ بخپکیو کنه بخپکیږي زمیدار چې راشي افصل کړل اپکې دی یوي پیسې څه شي دی نه بخپکی کنه بخپکیږي وای ها تام لیکلی سورہ ګور هغه 83 لیکلی د 30 لیکلی بیا در باندې غوګونه دیول غواړي اتا سو لیکلی ها 62 بیا ګورا فضیلت د چا تاسو لیکلی وای بچا بل چا سورہ لیکلی ها وګور دی با د موږ دي طالباتو کې یو د جلسه یو طالب را ناغي 83 لیکلی سورہ اب پورا آیاتونه لیکلی ښا تاسو غوتش نمبر لیکلې وګور دی بشپشو ګی رکړي کې نه وې شو ګی رکړي وای الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تاسو سو کله وای خوب مو کو تاسو لیکلی ماشاءالله ماشاءالله وردم کمال کړي ها
دې زنانه ګوره پورا آیاتونه لیکلي تاسو لري لیکلي بچي ماشاءالله لکه مطلب دی دا ګوره زموږ یو طالب العلم دی عدل لکه دعا مو کوي ډیر قابل دی خو غیر حاضری دی راکای ټول ولا دعا کوي چې الله ولا د 95 لیکلي سورہ او نو وسه غزنانه پاتې کارو سو بھائی هغه 83 لیکلي د څه لیکلي اتا سو نور خود فکر کوي خوراک خ کوي اوس مو اورې دل بھائی خوب خ کوي زموږ استاد محترم هغه طالب دومره خوراکو کی چې ګور نو په کتابو د پروت د بالغ پځه او یو مانی شی او به د خلینا بيدلی اساری وی الله علم نافع اراکی کوئی په خبره باندې دا علم نافع بتاله په خوب کې ملاویږي نو خو دې او خړا او کتاب پځه د بالغ پځه پس پروت ده اوای وګوره ته 95 راجم کړی اوای دا څنګه کوشش کوي چې مهنت والا جوړ شي یا دا یاتونه مضبوطی کول وګوره دا اهم موضوع ده ټولو کې هغه خدینه محمد و د ختم نبوت وا خو اصحاب د رسول الله علیه السلام ګوره دا دین موږ له پچا په واسطه را رسیدل قسم دې ک صحابه بدنام شو الله سو کې مستشفى پاتې نه تاسو موږ پیغمبر په مجلی درې دا د مستریکا د چا په ذریعہ راغلي تاسو موږ د پیغمبر علیه السلام شکل مبارکه کتل شکل مبارک ولې کتل چې څنګه نه دا چې موږ ته وایي چې پوزه مبارکه دا سي واسترګې دا سي ویلا سونه دا قسم دې یو شي ته کتلی یو شي باڼو له کتلی دا الله د حبيب خپو غتو له کتلی نو دا ټول دین چارا رسول او په دې په لګره په لوګو تند را رسول کان خېټو سره تړلی وو نه د خوراک سو نه د خوراک سو دی وجنه د تبلیغ والے خبره کوي وای بدونو پانی خو دې کار کو اته غړیو کوچ خوري خټکه کار دې د دینو نکو ابای په خبره باندې نو دا کوچو دغه چې خوري دی په لګور دی را پاسې دغه پانی چې خورلې وی دین را رسول نو نور خزونو ای پس کتاب لیکي او ای پس دا جبر ایسته دا جبر پر کولو قابل نه کنا الصارم المسلول کې علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله لیکلی وې د عمر رضی الله عنه دور صحابه پسې سویل نو هغه جواب ته پرې کو په مینت ته خلق خلاص کو غنی وی چې دا قانون جوړ شي چې څوک اصحاب رسول پسې سوي چې د راجب وسشي عرش والے صفت کوي افرش والا بد نصیب راغله دای مذمت بیانې روز موږ یو لوی کار په مخاله شو یو لو عالم الله دې جنت فردوس ولور کی اوس وفات ته ناغوي چې لو سو نواله تو سو پورې یاتونه دي نو سبا بدل لټوي لکه ما د مثال الذين انعمت عليهم د چا صفت ته اولئک علی هدن واولئک هم المفلحون دا شی یاتونه بګورئ او اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس ادم درل مخلره وذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل دا کوم صفت چې اخیرنی کتاب کې د پیغمبر علیه السلام د مرګورو لیکلې نو دا مثال د دیو په تورات کې او مثال په انجیل کې کزرع اخرج شطأه پشان دا فصل چرو باسی خپل تیغ فآزره نو مضبوط کیاغا فاستغلظا نکلکشی غټشی فاستوى على سوقه ودریږي پخپل تنی یوجب الذرا ليغيظ بهم الكفار تعجب کې چې زمیدار لرد دا فصل د یعجبو فاعل د یعجب الزرع والزراع تعجب کې چې دا فصل زمیدار لرا ليغيظ بهم الكفار ليغيظ الله بهم الكفار دی آیات نے امام مالک رحمت اللہ علیہ استنباط کړي توجه بنا وې د صحابه او شان چې څوک په غوسه کې چي دا غي فضیلت چې څوک په خفقان کې چي
نو ځان د کفر مرتبه ته رسول صحابه د چا فصلو د چا په وینو باندې دای تربیت شوی دا د رسول الله بلا واسطه سری شاګردان دي نا ورته خوشالي دو او کافر ورته سکیګل آی په غوسه کول دارنګه یاتون ځان سرولی کوي بیا ورازي درس کی سوره حجرات و میات لکی سوره ال عمران آیات لکی یوسل درم سوره انفال آیات لکی دو او یایم او د سوره توبه آیات لکی یوسل ولسم دی ټولو کې د صحابه تعریف ده او مونږ د فارا غي معیار د حق دی لکه تاسو اورید مونږ ته داغه خلق لا روخه چې تا په احسان کړي وګوره د صحابه مبارک سمرایا دونه دي چې الله په سکړي انعام او احسان په کړي ادي بارک شیخ رحمت الله علیه او خپل کتاب لیکله شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیه چې صحابه معیار د حق دی هغه کې ارسرا جمع کړي کزال لمو پیدا کو واذا قيل لهم كلچويل شدويتا امنوا ایمان روړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان وروړي دي صحابه کرامو دي نبی عليه السلام او دي صحابه کرامو د الناس معنا تاسو اورید کنه الناس نه مراد سوق دي نبی عليه السلام او دا غي مرګري دا د ابن عباس رضی الله عنهما قول له الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم من معه من المؤمنین تاسو مخکې یو خبره اورېدلې و وې د صحابي تفسیر د قران د آیات په حکم د حدیث مرفوع کې وی د صحابي تفسیر د یو آیات دا د بعضی محدثینو مسلک دی په حکم د حدیث مرفوع کې وی نو الناس نه مراد ابن عباس رضی الله عنهما او ایسوک دے صحابه کرام او نبی علیہ السلام دی کله چې ویل شي دوی ته ایمان راړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راړی دی د الله حبیب او د دوی د مرګرو او معالم التنزیل کې امام بغوی وای دا لوی محدث او مفسر دی دیوی الناس نه مراد عبد الله ابن سلام دی رضی الله عنه دا دم صحابي دی وګوره خبره سره دلته یو فرض ذکر کو او هغه اهلی کتاب چې ایمان وروړو او څوک وای دین مراد مهاجرین او انصار دی دا قولم معالم التنزیل کې امام بغوی رحم الله ذکر کړی دی او الناس کې الف لام روړه الکاملون فی الانسانیه دا په انسانیت کې کاملو دین اپل خلق په بهایمو کې شمیر لشي زکای د حق او د باطل په منځ کې تمیز نه کوي قالوا نو منافقان وای انؤمن آیا موږ ایمان وروړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان وروړي بي وقفو دلته ظاهرا یو اشکال لري مخکې موږ د نفاق تعریف کړو اظهار الخير و اصرار الشر اظهار الخير و اصرار الشر د دې کې خدای سرګند وي صحابه او پیغمبر ته بي وقوف وي نو اظهار الخير او اصرار الشر قران نه اشکال باندې پوښوي کې پوښ دا خدای سرګند وي آیا موږ ایمان راړو لکه ایمان روړې دی بي وقوفو د دې اشکال جواب علماء دا کړي وې دا د خپل منځ کې پټ ویلي الله د دې غپټه خبره حکایت کو سرګند دی ویلي په خپل منځ کې پټ ویلو
هو عالم بذات الصدور خپل پیغمبر تداغه حکایت کو اچھا ویلی مسلمانان ناس تو ویلی خو پټي ویلی نو عالم السر والنجوا هغه خبر مسلمانانو له سرګند کا الا انهم هم السفهاء خبردار بیشک دوی هم دوی بی وقف دی ادم د صحابه د فضیلت آیات ته دی په لګورای اپسو جوحات سره ده یو هم ټولي دنیا والا لوی امنو کما من الناس بل یو حدیث قدسی ده وی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب سوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي زما ورته د جنگ اعلان ده نو ګور منافقانو صحابه ته بي وقوف ویلو عرش وال بدلالی و الا انه السفهاء من عاد لي وليا فقد اذنته ګور الله میدان مقابله لروته وګور تر قیامت دا سفهاء دای پورې ورخته وی خبردار بیشک بی وقوف خواغ سوک دی چې څوک اصحاب رسول ته بی وقوف وای عرش والا انتقام اخلي الا انهم هم السفهاء خبردار بیشک دویم دی بی وقوف دی ولکن لا يعلمون لیکن دی پوهیږي نا ګور مخکي ولکن لا يشعرون او دلته وی ولکن لا يعلمون د دواړو کې څه فرق دی نو اهل الملک دی وی التا اثبات کې دو د افساد لأن المثبت لهم هناك هو الافساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل ولا يحتاج الى كثير فكر الته لا يشعرون زکوي اغیت فساد ثابتولو هغه په معمولی سوچ معلومیږي دمر فکر ته محتاج ني او دلته دیت بی وقوف توب ثابت هي او دا نظر تام ته محتاج دي نو لا يعلمون ولا يعلمون مرتبه د لا يشعرون نډیر را اوبای د لا يشعرون د لا يعلمون مرتبه ډیر را ولکن لا يعلمون لیکن دای پوهیږي نا وګوره الٰه العالمین د صحابه په خپل انتقام مخلی ایو مسله یاد لرئ دا الله والا چې کوم مخ کی تیر دي صحابه تابعین تبع تابعین ته چیرای با حدیث قدسی مو واورید وای څوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي زما ورته څه اعلان رجنګ دی اته اوس ته واقعیا مخکې موږ مدینه منوره کې ناس نور علماء او بچي به ناس نو یو واقعیا و یو عالم ذکر کولو او چا په دی ائمه کې امام ابو حنیفه رحم الله یا بل چا پسې سسفکه خبر اوکا وی اصلي عالم پیسو وی بس د خپل ایمان خراب وی بعضی طالبانو دی بیا ته پوښتنه کوي چې څه کوي وی چې دی ایمان خراب نو دا حدیث وی الله وی څوک چې زما د اولیاء سره دشمنی کوي زما ورته اعلان جنگ دی وی ګور دشمن چې دشمن سره جنگيږي نو غوړه شی ته رانی چې جمله ماته شي نو الله چې سره جنگ کوي موږ او تاسو سره ټولو کې بهتر څه شی دی ایمان برا نسل کی نو ځنی وخت ګور د باز اولیاء په سپکه وي اغل التا zarar رسه او داغه پسمندگان او تدلته zarar رسه ادا دا سړي چې ستا پډل کې علماء نو اولیاء وي ا دې نورو کې بل الله دشمنان دي سپوږی په خبره باندې کومو ډلو کې چې اهل حق علما دي ځنی وګور داسې په وډاله کې یو طالب دغه را پاسي معشوم الکه زما په سپوږی نه یو لوی شیخ الحدیث باندې به کفر فتوی لګای نو سبا نتیجه شي انکار منکر حدیث تی جوړ شي دا غازار والے چې ایمان ته سلب شو او اوس په ګډو وډو سر شو الله والو سم کوي د کافر د بیزتۍ حکم موږ لراغله
تاسو دې دا ویلي چې جنت به نه ملاو چې کافر مخې له درځي دکانې په او تو کایې پکانی ولا یا ولوای چې ته کافر دې دل ویلي چرتا تعالی وی اخلاق او ساته کافر سره د سره سوکا اخلاق ور سره او ساته چې دې اسلام ته په څه طریقه څه شي دې تمایل شي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې ملاو شي دا منافقان د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان وروړي قالوا نوایدوی آمنا منغم ایمان وروړي دي او منغم مؤمنان یو وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کله چې لاړ شي د خپل مرګرو شیطانانو ته قالوا ندا منافقان ورتوای ان معكم بشک من خطاس سر مرګریو دای وای تاسو موږ د مؤمنانو پړل کې ملیدلی وای التم ناس وای دی وای انما نحن مستهزئون بشک من د مؤمنانو پوری ټوکی کو اگر د قران دی تعبیرات تو ګورئ سو د عجایبات نډک کتاب دی مومنان لوی آمنا جمله فعلیه ذکر کا چې دې کې تاکید او دوام آمنا وای موږ ایمان وروړي اچ خپل شیاطین سره مرګري شول وای ان معکم جمله اسمیه ذکر کا چې دا دلالت کوي په دوام او ثبات او استمرار باندې مومنان مبارک جمله فعلیه ذکر کا او د خپل شیاطین مبارک جمله اسمیه ذکر کا چې هغه دلالت کوي په دوام او استمرار باندې او دا د وَإِذَا خَلَوْا معنا موږ په انصراف اوتلو د خلا په سله کې چې کله اله راشي نو دې کې معنا د ذهاب او د انصراف وي طلب ذ خلا ورستم راشي خپل تور سره د اله سله دي شنل ته ودا معنا نه کوي بیا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ التبدا څه نه کې چې لاړ شي الته چې आवाज شي بازي د بازي سره وګوره دا حروف جاره یو ټکی سره سمره معنی بدلیږي نو دې کې خلو نرست لفظ الا راغله نو دې کې معنا د انصراف دا او تعدیت راغ پهلا سره واذا خلو واذا انصرفوا واذا ذهبوا الى شیاطینهم مخکې تاسو په تعوذ کې ویلو چې شیطانان په انسانانو کې وي دې کې ګوره اکثره معنا د هغه شیاطینو د چې کوم د انسانانو سره تعلق لري شیاطین لکه څنګه په جن کې وي پیریانو کې نو دارنګ په انسانانو کې وي علماء لیکلي شیاطین نسوک مراد دي ساداتهم وکبراءهم د دې هغه دنیوي او دینی مشران لکه د يهود مليان د مشرکان او مشران د منافقان او مشران رؤساءهم من احبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين د شیاطین نه مراد دی يهود غند مليان دي او د مشرکانو غند مشران دي د منافقانو غند مشران دي اگر چې بعض مفسرین دا معنا کړي ويهم شیاطین الجن دا د بعض مفسرین قول له وقال جمع من المفسرین هم الكهان ادا کاهنان چې دروغ داوی کوي امام روح المانی وی شیاطین نسوک مراد دي من كانوا يأمرونهم بالتكذيب من اليهود اې يهودو کې چې چا بدایت د دروغ حکم کولو چې تاسو حق او پیغمبر او قران ته د دروغ نسبت کوي وَإِذَا خَلَوْا کله چې لاړ شي دوی الی شیاطینهم خپل مشران او شیطانانو ته
قالوا ندیوائی انا معکم بشک ممتاز سریو ادا مونږ چې مؤمنانو سره کینو انما نحن مستهزئون بشک مونږ د دوی پورې ټوکې کوو دای پورې خندا او ټوکې کوو وګوره منافق وای غډلې تا چې دې کله فائدہ ګوري نو د مؤمن مرګره دی او د کافر خوشک باطن کې مرګره کوم فائدہ په لګوري نو په دې ګوري چې تل کم په لدر راغلا دیو جنا حدیث کې د منافقانو یو مثال راغله یو حدیث کې د منافقانو یو مثال راغله دی هغه مثال د منافقانو داسې دی د ابن عمر رضی الله عنه نے روایت سے قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة لا تدري هذه تتبع ام هذه وای منافق په منزلی دا غګړي بيزه د دو کنده کو ندي کله الته دو کی اکل دي ترا دو کی دا پته نه دی چې دا یو غډاو بيزه منډي وای چې دا کم کنډک دا لکه قران کې الله وای سورہ نساء آیات ځان سروري کې یو سل درې ختم مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا وای دای درمیان او د پړک دی پمند کفر او اسلام کې لا اله الا نخو حقیقت کې د مؤمنانو مرګری دی بلکې خپل دنیوي فائدې لګوري ولا اله الا او نه په حقیقت کې د کافر مرګری دی وګور دواړو ډلو نه خپل دنیوي فواید حاصلې یو ته وستا مرګره ابل تسوي وستا مرګره وای اپا خو یو غرونو کې یو مولا خلک د علاقې نوم ولي خو پکې ټولې نوم به نه وای نو یلته امام یو خلک نمبر په نمبر ګنټن ماسپخین موز له ګنټه مخ یو راشي بل راشي نو امام په جمعات کې ناس نو مقتدی به راغ استاد موز دکړې وای نه ستا په انتظار مو یغله د جمع موز کو یو ګنټه پس په بل راغی اوس موز دکړې وای نه ستا په انتظارو فوجي په خبرو باندې نو ټول له موز کو د ماسپخین 2-3 پیری نو دا د لوی منافق د شاده نه د خپل دنیوي فائدې لګوري کافر لوی ستا مرګره دا غنم مادي اسباب سکه راکړي مسلمان ته استا مرګره مسلمان ته استا مرګره کافر ته موږ حقیقت کې استا سمرګریو خو مؤمنانو لچوای چې استا سمرګریو انما نحنو مستهزئون مونږ دای پورې ټوکې کوو او سن برابر کې بیا